الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام او درد للحاد درسونه روان دي. مغربي فکر فلسفه بیانېږي. زمونږ د اعتراضاتو او جواباتو سلسله شروع شوې ده. نو پرونی پهلنی نمبر اعتراض منګوا حل کړی دی. منګوایو ملحدین دا اعتراض کوي چې دا هر څه الله تعالی پیدا کړی نو نعوذ بالله الله تعالی چا پیدا کړی دی. دوی وی هر یو څیز د لپاره خو علت وي نو د الله لپاره علت څه شي څه څیز دی هغې وضاحت پرون مکمل من کړی دی. مشربانو بیګا زمونږ دفاع اسلام فورم زمونږ چې کوم ګروپ دی مرکزیه کې 8 بجې موږ دا کولاو بیا 9 پورې موږ یو څوک بحث مباحثه کوي که څوک اعتراضات جوابات کوي موږ ورکوو. بیا پکې یو ملګری راغی هغه وویل چې قوانین د فطرت کې تبدیلي کیږي که نه کیږي. بل خو سوال کړی و زه خو هغه غیر معقول سوالات و هغې خو توجه نه وه زما ټوله توجه دې ته وه. د سره 2 کاله ما مخکې هم خبرې کړې وې خو دا د سر سید احمد خان شاګردان دي دی د معجزاتو نه انکار کوي نو دوی راشي دا نوم بدل کړي دا قوانینو د فطرت. نو ما ورته وویل چې ته ګوره قوانین د فطرت ویسته قوانین د فطرت لکه د ځمکې کار څه شی دی جسم خوړل مرده خوړل د هایدروجن او د اکسیجن څه کار دی چې دا یو مقدار سره یو ځای شي دنه به اوبه جوړېږي. دا د قوانین د فطرت دا دي چې دا 2 قسمه ګردش کوي ځمکه. موږ دوی ګوره دا ساینسدانانو خبرې دي. د ساینسدانانو وایي دا حقایق دي دا نظریات دي حقایق نه دي. حقایق د قرآن او حدیث عقیده ده. موږ دوی ګوره سټیفن هاکینګ وایي چې موږ به دا تیوري کله کم وخت پورې بدلو را بدلو. موږ دوی ګوره بیا زه درته د سټیفن هاکینګ شان کتاب هغه کتاب دی شاندار ډیزاینینګ هغه کتاب کې په خپله باندې د یوشع علیه السلام واقعه ذکر کړې د بایبل کې 4 نمبر کتاب دی. دا کې د ذکر کړی دی چې د دوی جنګ وو جهاد یې کوو د سوال وکړو چې پروردګاره موږ دپاره دا نور ودروه چې موږ په دې ظالمانانو باندې غلبه حاصله کړو. نو 30 ګنټې نور ولاړو. ما دا قوانین د فطرت هغه ویل د نیوټن دا خبره زه نه منم. نو ما ته د نیوټن نه غټ ساینسدان یې که اوس د نیوټن نه غټ ساینسدان یو خبره وکړي خو بیا به ورسره ومني. بیا به ورته وویلې ښه زه تا نه تپوس کوم دې خوا به توجه وسئ. نو ما هغه ته وویلې چې ګوره قوانین د فطرت کې ته وویل چې آیا الله ما ورته ویل الله په دې قادر دی که نه دی چې قوانین د فطرت کې تبدیلي راولي. بالکل. بیا هغه سوال وکړو چې آیا الله تعالی قادر خو دی خو الله کله تبدیلي راوستې ما زه به الله مثالونه بیان کړم. ما ګوره د ځمکې کار څه دی چې دا به دا مرده خوري د شهید دا جسم ولې امانت پروت دی. ما ورته بیا د بابا دغه هم ویل امانت به د لحد په منځ کې پروت دی که چا ځان که امانت په دې دنیا. بیا مولا حدیث مبارک پیش کړو چې امام بخاري رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی چې د حدیبیه په مقام دا یو سوال هم راځي چې په دنیا کې ټول نه خوږي اوبه کم یو دي. څوک وایي ابي زمزم څوک نه هغه اوبه چې کومې د الله د محبوب د ګوتو نه راوتلې. نبي علیه السلام په یو لوښي کې داسې ګوتې کېوستلې مبارکونه اوبه راپورت کېدلې. نو دلته خو نه اکسیجن یو ځای کېدل او نه هایدروجن دلته څه کېدل خو دوی خو معجزات نه مني که نه. نو دوی څه کوي نو بیا خلکو له دوکې ورکول لپاره نو زمونږ د خبرې مطلب دا و چې لکه دا خلک به راشي خو تاسو به څه تاسو ته به د دوی څه فلسفه معلومه وي د دوی د اعتراض فلسفه چې معلومه شي په خپله بیا تاسو څه کوئ جوابات ورکولی شئ. ښه موږ راځو خپل سبق ته پولیسیبانو. موږ به نن وایو 2 نمبر اعتراض د ملحدینو د طرفه دا 2 نمبر اعتراض راځي او بل چې موږ خپلو کې مجلس هم کوو نو ملګرو دا موږ باندې دا سوال وکړو چې الله تعالی موجود دی نو په نظر باندې ولې نه راځي. نو د هغې وضاحت به کوو. نور هر څه کتاب کې موجود دی. طاهر مولوي صاحب عبارت شروع کړه. بسم الله الرحمن الرحیم. دیم اعتراض خدای جل جلاله چې شته نو په نظر ولې نه راځي. جواب دا سوال هم په مغالطو باندې مبني دی چې زه کوم څیز چې په نظر کې نه راځي دا خو د دې خبرې دلیل نه دی چې دا څیز دې موجود نه وي. موږ ترې تپوس کوو چې ستاسو په نیز اصول دا دي چې څه په نظر راځي هغه به منې. نو آیا علم ذرایع صرف مشاهده ده که د دې نه علاوه نور هم شیان هم شته دی کوم چې عقلا ممکن وي او د نقلي رښتونې خبرې سره ثابت وي هغه هم ذریعه د علم ده. موږ دې نه بل لسته سوالونه کړي کوم دې موضوع باندې چې تاسو د ځمکه 2 قسمه ګردش کوي چا لیدلې ده. موږ رفتار زموږ د ځمکه روانه ده که نه موږ انور روان دی موږ باندې ځمکه روانه ده. موږ له خو داسې ښکاري چې د انور روان دی چې دی زموږ مشاهده خلاف نه ده.
زمونږ هغه لیدل خلاف دی مولوي صاحبانو ته سوچو کې غروب ته څه کېږي د نور کېږي به باندې حالانکې دا خبره نه ده زمونږ د ځمکه روانه ده یا دغه شان ده کې د ځمکه 23.5 زاویه باندې ښکته ده تاسو د الحاد په موضوع اوس پوه یاست الحمدلله خو تاسو به د ساینس د فارمولو نه ځان خبر راوئ چې ساینس د بګ بینګ په ارتقا په دې شیزونو باندې تاسو پوره سیل چې نور تاسو الحمدلله د الحاد په مبادیاتو باندې پوه یاستئ هغې لپاره به تاسو مطالعه کوئ ښه د ساینس د کتابونو مطالعه د علماء کرامو کتابونه دغه شان ده کې جدید ساینس اور سنتي نبوي صلی الله علیه وسلم او داسې نور کتابونه به هغې لپاره مطالعه کوئ نو موږ ورته وایو ډېر څیزونه چې څه دی تاسو نه دي لیدلي بیا هم څه کوئ لکه دا الکترون پروټون او نیوټرون دوی لیدلي دي نه بیا هم مني د بل په خبره باندې یقین د ایمان بالغیب نو تاسو د ساينس په اړه کې څه کوئ ایمان بالغیب لري مولوي صاحبانو نو د مذهب ته طرف ته دوی دا جواب شي دا دنیا خو دارالامتحان ده دا ورته مونږه څوک الزامي جوابات وکړو او تحقیقي جواب څنګه زمونږ دا دی د مذهب د طرفه په تحقیقي جواب دا چې د دنیا خو دارالامتحان ده کله موږ پستر ګوري ته نو به خو د امتحان مذهب خلاص شي د امتحان مذهب په پاتې نشي بیا به څوک غلاونه کی نه خپل خواهش پس څوک لاټ ټول بس کوي د مذهب ته طرفه به دا جواب شي د مذهب طرف نه به دوی ته جواب دا وي چې دا دنیا دارالامتحان ده که الله تعالی په نظر راغی نو بیا خو به د امتحان مقصد ختم شي ځکه چې څوک د امتحان په حال کې طلباو ته د سوالاتو جوابات نه ښیي که څوک داسې وکړي نو د دې امتحان اخیستو څه مطلب شو په امتحان کې دا خبره ضروري ده چې کوم څیز امتحان چې اخیستلی کېږي هغه دې پټو ساتلی شي الله تعالی خو په دنیا کې په نظر نه راځي لیکن اثرات یې په نظر راځي دا ټوله دنیا د الله تعالی د وجود اثرات دي څومره ښایسته منظم دنیا یې پیدا کړې ده او دومره لوی دنیا بغیر د پیدا کوونکي نه بغیر نشي پیدا کېدلی دوی وایي دا د مادې نه خود به خود پیدا کېږي نو دا ماده خو هم چا پیدا کړې ده دا خود به خود هم خالق لري مثال یو انسان نه چا تپوس کړی وي چې ماده ته چې دوی وایي ماده خود به خود پیدا شوې ده موږ ورته وایو چې دا ماده پیدا شوه دې کې حیات موجود او کوي ویل چې پکې موجود هم په اعتراض دی کوي پکې نو هم اعتراض دی یو د ادم نه بس کېږي ادم پیدا کېږي د ادم چې اسم نه وي هغه بس پیدا شي تاسو ته پوښتنه چې سوي خو سو به وشي کنه مې زبانو سولر تاسو لګولې خو تاسو ته رڼا درکې دا سولر نه نو تاسو رڼا د کوم ځای راشي دا نور موجود دی موږ ته رڼا ملاويږي خو دا نور چې نه نو تاسو کې د شي چې نور دې موږ له رڼا ملاوي شي هیڅ کله کې دی نه چې خود به خود راشي کې دی نو موږ چې د ماده کې حیاتو کدی وی چې نو موږ ورته چې دې کوته ارتقا کوي نو ماده به حیات ته ارتقا نه تیر شي وای به هغه د بل نه تیر شي بیا به دا بل نه دا خو یې غب شپ ته جوړ کو کله کې حیات نو دا ژوند څنګه پیدا شو دا نظام څنګه راغی موږ ولې ژوند شو بیا د مړې ماده نه موږ څنګه ژوند انسانان پیدا شو دا به چې ته ارتقا او انسان د بنماز نشي د شادوګان نو انسان کنورټ شو دا سپرم دا د کوم ځای نه راغی ول انسان خو د مانی نه دی پیدا شوی تاسو کنيس موږ بنس خو الله تعالی کو اجازه نه آدم علی السلام پیدا کو به د دوی د حوا علی السلام او د آدم علی السلام د ملاپ نه موږ پیدا شوی وای شوی موږ له ترتیب موجود دی چې الله موجود دی موږ پیدا کړیو الله په دې قادر دی بغیر د پلان دی پیدا کول عیسی علی السلام کای سایه تاسو سره مخامخ شو په قران اعتراض کې تورته چې تراشه د عیسی علی السلام دا نسب ته مال ثابت کا د ساينس خلاف دا خو معجزه پیدا شوی دی د مریم علیه السلام په هغه باندې مخکې وضاحت کړو نو دوی وایي خود به خود پیدا شوی موږ ورته خود به خود باندې ورته ځان کو بیا موږ د کشش ثقل نظر ورکو خپل استاد تمام مثال درکو تاسو دوه کسان مرګري په غیږ ورشي او راوځي طاقتور چې وي دا قوت موږ وینو د طاقتور قوت موږ سره محسوسول شو موږ وینو دا سره تکړه دي خو موږ کشش لکه تر اکړنه برول لاندې برازي تکي دا طاقت موجود دی د ځمکه کې خو موږ ولیدل نه شو صرف محسوسول شو دا که څنګه چې الله موږ محسوسو وای تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس جان گئے میں تیرے پیچھا نہیں ہے الله تعالی به محسوسه الله تعالی ولیدل نه شو پورز د قیامت به وینو او بجرتونو کې دار الجلال هم دی والله دې ما والله دا چې داسې جنت ته پوښي 24 غنټه د الله دیدار کو الله دې زمونږ نصیب کړي مونږ سبحانه خاصه مخکې ځای عبارت یو شابه مثال د یو انسان چاته پوس کړو چې ما د ثقل او ما ته وخایا نو د انسان کانه پاس طرف ته گزار کو کانه دا ورته ما ته کشش ثقل وخایا د کانه بر لړ کو هغه کانه لاندې طرف ته راغی نو د انسان وای چې دا کشش ثقل دا کشش ثقل خودو نو د بل په سوالو کو چې دا خو ته اثر خودو په دې ځمکه کې دا اثر د ماده خو چې ګور ځمکه ځان له جسم را دغه راکاږي دا کانه ځان ته راخدو او اصل کشش ثقل نشي خو درې یا بل مثال عبارت به وزر د مخکې زر شابه ما ته وخایا هغه
هغه وایي هغه خو نشي ښودلی هغه نه ښودل کېږي لیکن د کشش اثر درته ښودلی شو چې د ځمکې طرف ته راپرېوتو نو څه څیزونه په نظر نه راځي خو اثرات یې موجود وي یا دوه کسان په غېږ ورشي او پکې طاقتور وي شاباس عبارت به دا به موږ ته څنګه معلومه شي دو کسان دي یو پکې طاقتور دی دا به موږ ته څنګه معلومه شي چې دا طاقتور دی طاقت خو په نظر کې نه راځي البته اثرات یې ښکاره دي کوم یو چې زیات وزن اوچت کړي هغه دی بل طاقتور دی داسې دنیا کې الله تعالی په نظر نه راځي لیکن اثرات یې موجود دي د انسان وجود ته وګوره د تخلیق ته وګوره طب څومره ترقي وکړه بیا یې هم د انسان په باره کې پوره علم نه دی معلوم کړی طب او میډیکل ډېره ترقي کړې ده خو د انسان په باره کې اوس هم دومره معلومات صرف د دماغ ته وګوره د دماغ دا تارونه چې دا راکولاو کې که نه دا سپوږمۍ ته بوځ او بیا ترې راوله دا لاین به نه کټ کېږي دونه پکې ته سوچ وکړه د آینسټاین دماغ یو ډاکټر تختولی و هغه بیا د ما تحقیق کړی د دماغ چې دا تقریبا 10-11% استعمال شوي اوسه پورې داسې د الله د محبوب نه علاوه او انبیاو نه علاوه کېدای شي یو ساینسدان هم دماغ پوره نه دی استعمال شوي ته سوچ وکړه دا نظام خود به خود څنګه راغلی آیا د مادې دې سره خصوصیت وکړو په دې ماده کې دونه خصوصیت په خپله پیدا شو چې دی ویل چې زه داسې یو انسان پیدا کوم او بیا د خبرو دپاره به د نطق ضرورت وي هغه د ژبه پیدا کړله او بیا به لیدو دپاره د سترګو ضرورت وي هغې د سترګې پیدا کړلې د اورېدو دپاره به د سم او د غوږونو پیدا کړو بیا دغه شانته کې د فنګر پرنټ یې پیدا کړي چې دا یو انسان د بل نه جداوالی راځي په دې سره دا دونه خصوصیات خود به خود وشو دا د عقل نه هم کار نه لري هغه برمل هغه ملګري دي هغه عبید الله وردګ دی دا خو باید تاسو میډیکل هلکان هسته تاسو داسې غیر معقول خبرې کوئ والله چې ته ماته الله خیر ما الله تعالی د اثرات وګورئ دې ځان ته وګورئ ته کوم ځای راغلی اول لازم او خپل ځان ثابت کو بیا به د الله ته وروسته ځو او خالق دی دغه سره ستاسو کار دی د چرګې د مالګې سره څه کار دی بل شبانو نو د دې دا اعتراض مول شبانو څه شی دی باطل دی چې الله موږ ته وخایي که په نظر راځي نو موږ به منو که نه وي نه به منو مول شبانو درېیم اعتراض دی وایي چې الله تعالی بغیر د لیدلو نه دا غیر عقلي دی الله تعالی بغیر د لیدلو نه منل دا خلاف عقل خبره ده ما ته وخی او زه بیرته منم نو د هغې جواب شابه الله جل جلاله بغیر د لیدل نه منل غیر عقلي دي یعنې موږ خو الله جل جلاله نه دی دا خبره غیر عقلي ده موږ نه دی لیدلی نو غیر عقلي دی نه خلاف عقل خبره ده جواب کوم څیز بغیر د دلیل نه منل دا غیر عقلي نه دي دلیل صرف په مشاهده سره منحصر نه دي د قوت او طاقت مثال او د کشف المثال مخکې تیر شو یا ساینسدانان چې څه وایي موږ خو لیدلی نه دي بیا یې هم منو یا لوګي لیدل یا یو عمارت لیدل د جوړونکي د وجود اقرار کول د الله جل جلاله باندې ایمان راوړل بغیب دي بلا دلیل نه دي بلا دلیل نه دي مولوي صاحبانو ایمان غیر عقلي نه دی ایمان بالغیب دی دلیل صرف د مشاهدین هم نه دی موږ ته د ساینس په باره کې ایمان بالغیب لري د مذهب په باره کې ما ته رښتونی سړي ویلي دي ما ته ټول انبیاء کرامو رښتونی ویلي دي چې قالت رسولهم فی الله شک فاطر السماوات والارض آیا تاسو شک کوئ د الله په باره کې چې پیدا کوونکی د اسمانونو او ایسے بعد د تابلو ځا کپتان باندې سوال وکړو وایي زه به چې د دنیا الادین پیدا کړی ته منې ما ویل الادین کله ویل چې د دنیا ما پیدا کړی زما رب خو چې ما پیدا کړی آیا الادین واجب الوجود دی او ممکن الوجود دی د دې جوابات دا دي مولوي صاحبانو آیا په الادین کې د خدای صفات دا صفات موجود دي ژوندي کول او مړ کول دا کول شي دا صفات په دې کې شته چې موږ ورسره ومنو نو الادین خپل جسم کې محتاج دی الادین 50 کاله مخکې نو اوس موجود دی 100 کاله مخکې نو دا موجود دی 1000 کاله مخکې موجود نو دا شپېته لکه کاله مخکې د نکم د پنماس نه چې پیدا شوی هغې نو موجود ده ما د خدای جوړی دا عقلي سوالات دي جوابات دي چې تاسو له د وخت په دې کې به کوئ یو ملحد لیکلی چې څوک بغیر د دلیل څخه پیش کوي زه بغیر د دلیل کوم دوی دوکه ورکوي لکه دلیل څه ته ما ته وخا راځه ته ستا په خپل جسم کې څونه وایرس موجود دي ما ته ښودلی شي د دې په باره کې بل مخکې تاسو یو ما مثال درکړی ستا مخې ته دا ټیپایي پرته ده دا خو به ته په حواسو سره معلومه کې رنګ به معلوم کې پوه شوې چې دا څه شی دی بل سوال راځي چې بای دا خود به خود راغلی ده ملحدان خود به خود راغلی ده ته پرته ده اوس مولوي صاحب کتاب پیښی دی دا موجود ده نه عقل ما ته وایي چې دا خود به خود نشي کېدلی دا عقل ما ته دا مسله حل کړه بل سوال ما ته متوجه شو چې هغه نقل دی نقل کې به اوس ما ته د دې خبرې وضاحت کېږي که چې دې باندې به اوبه ناړې دا به غرمون ورون ته نه کړو دا مې بوټ دی دا خرابېږي د اوبو سره نو ما ته نقل دا خبره وښودله چې دا به د څه دپاره استعمالوي دغه شانته کې چې زه راغلی ما زه دنیا ته راغلی ما زما جسم موجود دی نو زما په خپل جسم ته چې وکتل چې هلکه زه موجود یم زما حواس موجود دي تاسو موجود هستئ دا ما ته څه شی شو حواس وښودل ما ته عقل دا وښودله چې دا سړی په خپله نه دی پیدا شوی دا چا پیدا کړی د خالق موجود دی خو ما ته بله خبره هم بیا دلته ضرورت ده چې دا به څنګه ژوند تېروي
شبانو نه پوهیږي دا به د ژوند څنګه تیری دا به د کوم اصول مطابق ژوند تیری نو هغه مال چا ښودلی وحي په ذریعه یا لکه بل مثال در کوم تاسو یو عمارت وکتلو د عمارت سره خوا کې سړانده او سکانه خلک دي بیګا ما ملحد ته ویلې هغه ملحد نه مسلمان ته ویلې ما ویلې ګوره ویره دا ساینس باره کې موږ ویلې ساینس وایي تاسو ساینس ته د ړوند په نظر ګورئ मैं साइंस को अंधा भी बोलता हूँ और बेहरा भी बोलता हूँ من ساينس ته سوي لون او کون دوانه ولي عقلي دلیل په پیش کړ تاسو سرشتہ چا سرشتہ دلیل شتا ای خو وي ورسېبانو مورته ویل دی سړی 3% نظر لګيږي سو یا 15% بدلون نه وي دا پړاندو کې نشمارل کېږي چې معمولی نظر لګيږي ساينس و 3 کالو بچي د 15 کالو 95% داړون دی ما ځکه ورته ما سره خپل دلیل په خبره موجود ده وای نشوي دا نو خبره خپل خبره مې سکوله اوس یو مکان ته ولیدو دا خو کې وړاندو کاڼه ټول جمع شوی دی یو دا شو ته چې دا مکان دا وړاندو او کاڼو جوړ کړی دی د نمبر دا چې د مکان چې کوم دا مټیریل دی دا پکې دي دا سلسله دا د کې خخت دي د کې باجره سیمټي دویم اپشن دا چې دی هر څه مټیریل خپل کې فیصله وکړي چې به موږ دا جوړو خپل نه یو ځکه ګودنه مکان جوړو دویم دا شو دریم صورت دا راځي چې په دې کې دی مکان کې دنه یو دغه پروت دی یو بوک پروت دی چې هغه د نقشم ذکر شوی دی او د معلومات دي چې دې کې دونه کمرې دي او دې کې دونه باترومونه دي او دې کې دونه صحن دی او دا یا دې کتاب ته خود به خود جوړ کړی دی دریم او څلورم صورت دا چې دا یو کاریګر جوړ کړی دی نو زه تاسو ته دا وایم عقلي تور کوم خبره به تاسو مرئ آیا دې لاندو کڼو دا جوړ کړی دی دا مکان آیا دې خښتو دې دیوالونو خبرو کې فیصله کړی چې په خبره جوړیږي آیا دې څه ورته وایي دې نوټ بوک دا کوم بوک چې پکې پروت دی آیا دې دا جوړ کړی نو ته به چېرته ځې نو ته چې دا کائنات وینې خپل دغه وردګ عبید الله وردګ ملحد دی هغه د امام صاحب مناظره پیش کړې وه به هغه باندې خپل استدلالات کول مې ته ماته محترم ان شاء الله زه به تاسو به وخم د به ویل چې دا هو باران چې کېږي امام صاحب چې ماته پته نشته وای سان سوي چې دا بلبل کوي او چې د بخاراتونو مې دا موږ منو چې بلبل کوي چې خدا بلبل کوي چا او چې کړی دي په دا باندې خلاص پنځل لسه درازات من کړی دي چې د بلبل کوي دا خصوصیت چا پیدا کړي چې باز نه غلي جوړيږي او باز نه څه جوړيږي د باران ساز کی جوړيږي بعضو د بعض وخت ضرورت او قصالي راځي باران نه کېږي آیا د سمندرونو سره د نور د بخاراتو د سمندر سره معاهده کړی چې مالو بلبل کوي راکو چې زی بخل کوورو دا خو د عقل لاندې کېږي مولوي صاحبانو دا دومره نظام چې چلیږي دا د عقل د لاندې کېږي دا غیر معقول نه دی مولوي صاحبانو نو دا دونه خبره موږ په دې باندې وکړله مولوي صاحبانو چې ته یو څیز ووینې نو ته به څه کوې هغه باندې بس تا یقین راځي چې دا خود به خود چا جوړ کړی دی نو دا کائنات د الله موجود باندې څه شی دی دلیل دی مولوي صاحبانو د څلورم نمبر اعتراض دا کوي چې الله موجود دی نو په دنیا کې ظلمونه ولې روان دي شابه جواب دا سوال تحریر د کائناتو د مقصد نه واقف ته په جمعنه کوي ځکه د کائناتو د پیدا کېدو مقصد د مخلوقاتو ازمایش او امتحان دی او د الله تعالی عبادت کول دي چې څوک نیک اعمال کوي او څوک بد اعمال کوي جزاء او سزا بدله په آخرت کې ورکوي الله تعالی را ټول برای ختم کړي نو ازمایش مطلب ورکه شریعت ته دا کامل امتحانګه دا کنه دا رسته کې عبارتونه روان دي په دې نورم اعتراضات او جوابات روان دي په دې موضوع باندې ولې سبانو کچې دلته د برای دا تصور نه وي د ظلم دا تصور نه وي دا خو د فرشتو ماحول نو به امتحان پکې نشته ټول بسوي د جبرائیل علیه السلام په شان خاوندان د ایمان خاوندان به دا وي په شان چې څنګه ولي هغه برایسته وي ماحول کې نشته کچې دلته د نیک دا تصور نه وي سوي د نیکي دا تصور نه وي نو دنیا خو به د جرمونو اماجګاوي د سره بچا ژوند هم نشوي کولای چا په سکون کې شپه کړی وي تاسو ته پوس کوم نه دا د خو د بد د موجود کېدل دا د کامل امتحان غاړه دی چې دلته لکه په دې کلاس کې چې ریشه تاسو ټول د تاسو کې دا کمزوري نه وي نو د امتحان بس خوان وي نه د امتحان خو په دې کمزور باندې کېږي مقابله پکې شروع وي ډېر هم تکلیف خو ځای خو د بل نه مخکې کېږي کنه نو دا کامل امتحان غا دا د بولې زبانو کچره د ظلم په وجرانه ول کېدل نو الله تعالی سورۃ النحل آیت نمبر 1 کې فرمایي ولو یواخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابه ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى آیت مبارک یو مخکې الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون
او کچر د الله تعالی خلک د ظلم په وجه نیولې وي نو هغه ورځ کې به مخ حصہ ساده نه پریخي الله تعالی مهلت ورکوي دوی ته مقرر وخت پورې او چې کله د مهلت پوره شي بیا څه کېږي یو سکند نه پریدي مول جبار دوی جوابدار چې د دنیا دارالامتحان دا او د دنیا قانون هم دی چې د امتحان په دوران کې چاته سزا نه ورکوي څوک چې هر څومره بے ادبي کوي د نتیجې په ورځ به څه کېږي نتیجه بروزي چې بس پر ولو تر عاجل مجرمون ناقص روزهم ان ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا نماز وليان ان مقرون او درته وایي چې وم تاسو اليوم ايها المجرمون جدا شه بس امام صاحب بچل کړ حکم بوشي چې جدا شه بس دا باندې چې څه کې ځبازار باندې کارو کې ورته شامل کوم او په پهله سب کې بودرګم ولا دغه نه بدیونی چې هغه ته بدل لړکی چې ته پکې چاره واستې دلته ولاړ نو دا چې ګورو بل زبان او دا چې نظام دی دا هر سړي په اقرا کتابک کفا بنفسك اليوم عليك حسيبا هو پړو که بس چاته ضرورت نشته چې پتا دی کوي نه چې دا کړی او بیا به د جسم ته وي وقالوا لجلودهم لما شاهدتم علينا قالوا انطقنا الله انطق كل شيء منطق والله د خبر اجازه راکړي دی سوال کوي وای دا پتون به څنګه خبرې کوي دا لاس به څنګه خبرې کوي نو موږ یو دې کې څه خبرې کې دراز څه خبره ده او چې ته په دې پی چې دا پتون په دې غوښه کې چې الله دا جبه د په دې غوښه کې چې الله د نطق صفت خیر نو دې کې نشي غوستلې او کنه دا زمونږ قدرت چې الله په هر څه باندې قادر دی چې هغه دې کې نطق پیدا کړي دې کې پیدا کړي نور جوابونه موږ ورکړي په خپل ځباغه بیان مول شبانو نو دا څلورم نمبر اعتراض شو پنځم نمبر اعتراض دی دا کوي دا اعتراض به دا بل اعتراض غټه چې دا وایي چې خزه ناقص العقل دنو دا اسلام چې خزه لکم حق ورکړي دا چې هم نه ورکړي پنځم اعتراض دی دا کوي چې په د قران کریم کې چې کوم انبیاء کرام ذکر دي هغه صرف د جزیرۃ العرب دي او تاسو وایئ چې دا ولې راغلي انبیاء کرام علیه السلام صرف په جزیرۃ العرب کې ولې راغلي دي قران کې چې څونه انبیاء کرام ذکر دي اکثر د کم ځای ذکر دي د عربو د جزیره سره چې څومره دي بس دا ذکر دی مول شبانو کا شعیب علیه السلام دی لوط علیه السلام دی ابراهیم علیه السلام دی کداغه د عیسی علیه السلام دی او موسی علیه السلام دی ته تعلق دی مول شبانو جواب دا سوال انبیاء کرام علیه السلام د تاریخ نه واقعیت په باندې مبني دی په قران کې الله تعالی صرف د انبیاء کرام ذکر ولې کړی دی کوم چې په جزیره العرب کې پیدا شوی دي الله تعالی په قران پاک کې فرمایي دي چې ما ټول قومونو د پاره انبیاء کرام علیه السلام را لېږلي دي سورۃ فاطر آیت نمبر 24 کې ان ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امتي الا خلا فيها نذير بشک موږ علی ګره دې تفسیر ورکون کې او ویرون کې او یو امت هم داسې نه تیر شوی چې موږ ورته ویرون کې نه ویرا لګلی په دنیا کې داسې قوم نه تیر شوی چې الله تعالی په کې ویرون کې نه ویرا نوی را لګلی انبیاء کرام علیه السلام خو قوم ته راغلي دي لیکن الله تعالی په قران پاک کې سبحانه اریو قوم ته الله انبیاء کرام را لګلی دي بل دوی وایي کنه چې په امریکا کې کم د چې راغلي دي انبیاء کرام نو په قران کریم کې خپل توضاحات موجود دي آیاتونه مبارکه دي چې کله به نبی راغلو دوی به جټلاو به کو دوی به ویل چې ته دروغجن نعوذ بالله نو ځکه هغه انبیاء کرام به وایي څه کول هغه بوله دعوت او تبلیغ کوو خو دوی به څه کو دا به دروغجن ګڼلو ځکه دا هغه ډېر هغه نه محفوظه نه ده پاتې شوی که پښتنو ته هم راغلي خو موږ ته خو پته نشته زموږ مشران چې څونه تېر شوي هغوی به دوی نعوذ بالله دروغجن به انبیاء کرام ګڼل نو ځکه د هغې هغه ډېټې څه کړې ده ځان سره نه ده ساتلې او جزیرة العرب کې چې راغلي الله هغه محفوظ ساتلي دي دپاره ساتلي دي چې په الله وایي خلکو ته وښیې که نه چې وګوره دا قوم عاد والا دي دا قوم سبا والا دي او اوس الحمدلله آثار قدیمه والا دا کار وکړو موږ له یې ښکاره کړو موږ ته یې وښودل چې دا پیغمبران تېر شوي او دا خدای پاک تباه کړي په دې د پیغمبر څه شی مخالفت یې کوو هغې د هغه خبرې نه منله خدای پاک په عذاب باندې پرې راوستی او دا اول د فرعون دا ډېډ باډي چې کومه ده الله قرآن کوي فالیوم ننجیک ببدنک الله وایي عبرت به دې وګرځو او هغه دی چې ډاکټر مورس بوکای په ده باندې تحقیق وکړو دی لندن ته یې وړو او هغه بیا ویل چې بالکل په ده کې هغه ذرات موجود دي چې دا اوبو غر کړی د اسلام او قرآن وضاحت کړی څونه 1400 کاله مخکې د دوی دا ډېډ باډي دی اوس د 1925 کې غالبا دوی موندلې وه که دې وخت کې دوی موندلې وه دوی محفوظ کړې ده نو دا چې د انبیاء کرامو دا بعضې انبیاء کرامو ځکه قرآن محفوظ ساتلی دی بل جوابدار یې ګوره دا قرآن څه د انبیاء کرامو د نومونو کتاب نه دی تاریخ کتاب نه دی دا د احکاماتو کتاب دی تر قیامته چې څونه انسانان راځي د دې دپاره پکې هدایات او اصول موجود دي دا یو څوی به طور د عبرت دپاره کړي دي چې څوک سبا ونه وایي چې کوم د پیغمبر ماته وښیه وه چې ته یو لک سلیری زره کوم به شپه ګرام دی یو دوه درې خو راته وخه یو لس چې ساينسدانان یو 15% تجربه وکي 100% نه مني نو موږ چې له شلو خو د ځای په وي دا سوال به تاسو باندې کیږي دا مې ذهن تراغه اوس سوال بر باندې چې یو لک سلیری زره کوم به شپه ګرام ذکر دی عیسایان دا سوال کوي ماته د 500 نمونه والا
څه نو ته ورته بایبل کې لیکلي دي چې د دې یو غار ته اویا پیغمبران نه وته باچا شهیدان کول هغه یو پیغمبران نمونه ماتول دا الزامي جواب دی ستا بایبل هم دا لیکلي دي بل ورته تحقیقي جواب ورکړي چې انبیاء کرامو دا یو سوی په تور د نمونې موږ لپاره بیان کړي دي په تور د نمونه که د 1,40,000 کوم به انبیاء کرامو نمونه وایي دې لپاره خبرو ته دومره کتابونه ګرځي یو قرآن خلق نه وای بیا به دا نمونه چا څه کولې بیا به خلکو پکې ځان نه نمونه شاملولې هر سړی پکې د خپل اکابرو نمونه شاملول هغه به پیغمبران جوړ کړي وي ته وایي چې دا تا باندې کوي تا باندې ملحدین هم دا سوال کوي چې 1,40,000 پیغمبرانو نمونه دي ته ماته خو بیان کړه نو ته ورته وایي چې دی به تور د نمونه به ورته ساينسدانانو د فارمولې ور بیان کړه چې به د په تور د نمونه ذکر کړی دی مولوی صاحبانو ښه کچې ذکر کول نو به په خلکو ځان نه لیکل کول خلکو په خپل مشران نو پیغمبران جوړ کړی وي او بعض خلک درجه ورکړي د خپل مشران الله مخکې لیکن الله تعالی په قرآن پاک کې جزرۃ العرب د انبیاء کرام علیه السلام او د دې په خوا کې کومه علاقې دا ذکر یې کړی دی دا ولې کړی دی دا به وجوهات اوس بیانېږي اوله وجه دا چې ظاهر قرآن پاک کې د انبیاء کرام علیه السلام د تاریخ کتاب نه دی دا قرآن کریم د تاریخ کتاب نه چې د انبیاء کرامو تاریخ موږ ته محفوظ وساتي البته رښتونی خبره موږ ته رښتونی سړی موږ ته خبر راکړي موږ په ایمان لرو قرآن پاک کې چې د کوم قومونو ذکر راغلی دی هغه د عبرت لپاره بیان کړی دی چې کوم راغلی عبرت لپاره نمونه لپاره بیان کړی دی مولوی صاحبانو چې د قوم دا ګناه وکړه او سزا ورته میلاو شو دا قوم د ګناه په سبب یې هغوی هلاک کړي دي دا په تور عبرت بیان کړی دي د دې لپاره یو څو انبیاء کرام علیهم السلام ذکر وکړو او جدار چې قرآن د اول مخاطبینو لحاظ ساتلی دی اول چې کوم خلکو د لپاره قرآن به نازل شو نو کچېرې انبیاء کرامو دوی ورته د هغه انبیاء کرامو ذکر کړی وی چې کوم په پښتنو ته راغلي او یا امریکایانو ته راغلي امریکا ایجاد شوې نه وه امریکا کله ایجاد شوې ده 1770 کې ولې صاحبانو ښه دا اوس ایجاد شوې ده امریکا هغه وخت چا پېژندل هم نه نو که چې هغه وخت دا ویل دا خلک سره دونه وسایل وي چې اول تللي وي اول به ویل چې راشه موږ پیغمبرانو ګور به په تا ایمان راوړو نږدې کلي ورته وښودل چې ورشئ وګورئ مصر ته لاړ شئ وګورئ تاسو فلسطین ته لاړ شئ دوی ته به د څه تجارت ته دوی نه خبر و ورشئ قوم سبا باندې به دوی تېرېدل نبي علیه السلام چې تبوک ته په کم قوم تېر شوی و ولې صاحبانو سمودیانو باندې نه و تېر شوی ور نږدې و که نه په هغوی په معاشره کې موجود نو هغوی ته پته و چې هلکه هغه بلکل تاریخي اقوال دي چې دلته موجود و دا هغه کله چې نبي علیه السلام صحابو ته وویل چې په تیزۍ سره تېر شي په دې قوم د الله عذاب راغلی دی نو ته سوچ وکړه نو هغه د هغوی څه کړی و رعایت یې کړی و د قرآن کریم کو دا ګور د دې فصاحت او بلاغت ته چې ته وګورې الحمدلله په دې باندې علماء کرامو کتابونه لیکلي خو موږ ته نه یو خبر خدا به دا جاهلان راځي په قرآن کریم باندې درازات کوي صاحبانو وجدان چې قرآن اول مخاطبین هغه عرب دي هغوی ته منل مشکل و که هغوی دا مطالبه کولی چې اول د انبیاء کرام علیه السلام ثبوت وښیه نو هغه وخت خو دومره ذرایع نه وي نو دې وخت کې به نبي علیه السلام څه کول نو الله تعالی د اول مخاطبینو رعایت وکړو او د هغه انبیاء کرام ذکر یې وکړو کوم چې په جزیرة العرب او د دې په خوا پیدا شوي دي تېر شوي دي چې دوی پوه شي او عبرت ترې واخلي او کوم چې بعد کې راتلونکي خلک دي هغوی ریسرچ کولی شي او تحقیق دې وکړي چې کوم علاقو کې انبیاء کرام علیه السلام راغلي دي نو ځکه د هغه علاقو د انبیاء کرام علیه السلام ذکر وکړو نو بیا خو دوی نه تبلیغ پاتې و او ګرځېدل به پیدا کو بیا به تا باندې ایمان راوړو مولوي صاحبانو نو دا 15 اعتراضاتو شو دا شپږم اعتراض چې دی چې دوی وایي چې ښځه ناقص العقل ده نو موږ وایو چې هلکه ناقص نه ستاسو د پښتو ناقص خو مراد دی نه د اردو والا لکه دا منکرین حدیث وایي چې حدیث څه شی دي ځواني دي نو ځوان خو څه دی نه مراد چې مولوي صاحبانو دا څه شی دي احتمال د کذب پکې دی نه لکه ځوان خو د یقین دپاره راځي هغې باندې ګڼ دلایل موږ ذکر کړي دا به سبا وایو دا ډېر اهم اعتراض دی انشاءالله واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین